وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانان ورونو، الحمدلله د اسلامی کال اولنۍ میاش هغه شروع ده محرم الحرام چې دا 1444 هجری ده. الحمدلله تیر کال 1443 هجری په خیر عافیت سره تیر شو. نن د دغه نوی کال د نوی میاشتې دویمه ورځ ده. د محرم الحرام د میاشتې خپل فضایل دي، خپل برکات دي، په دې کې څه مسنون اعمال دي او په دې میاشت کې ډېر لوی لوی واقعیات مخې ته راغلي دي. یو واقعیا په دغه میاشت کې د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ شهادتو. ان شاء الله نن جمعه کې بعد عمر رضی الله تعالی عنہ مناقب چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث پرانا کې راغلي دي هغه بیان کو چې عمر رضی الله تعالی عنہ وڅو کړي څه دي او بیا او پاتشوي څنګه دي. عمر رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم خطاب دی او د په ابو حفص باندې مشهور دی، دای کنیت دی او امیر المؤمنین دا د لقب دی. دا نوم د دنه مخ کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تنه دی ویلې شوی. د په دور کې دوره خلافت کې دا نوم شروع شه امیر المؤمنین. دغه شان د یو لقب هغه چې کوم دی فاروق دی. مشهور واقعیا د یو يهودي او د یو مسلمان په مابین کې جګړه رااله. هغه يهودي مسلمان ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له فیصله وړو او هغه مسلمان ته پته و چې زه پناه حق یم او رسول الله خو رښتیا او حق فیصله کوي که زه ورشم نو زما په حق کې فیصله نه کوي. بهر حال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لرال دلائل وورول شو، پیغمبر علیه السلام د يهودي په حق کې فیصله وکړه او دې ته و اسلام چې د سړي د پلار او د پردي سړي په مابین کې مقابله رااله، د ورور او د تر د زوی په مابین کې جګړه راشي. حق دې ته و چې د حق مرګستیا وکړي. نن سبا من خلک هغه په حق باندې سترګې پټو. خبره ده پته چې زما د ورورۍ سره پناه حق ده پردې برت نسی پردې حق وې ظلم کوي سیاته کوي او موږ سره د هغینم په غلطه باندې داغه ورورۍ او د حمیت او د غیرت او د قومیت او د عصبیت په نشه کې مستی عمر کېستیای کو. دې تانی ته ورشه عدالت ته چې دا څومره کیسونه دي دا ولې دي حقدار ځان ته حقدار وای او کوم چې پناه حق دی هغه ځان ته حقدار وای ذکر راپورټ کیږي. کنه حق دا ول چې زه پناه حق ما زه پر دې چې زوري حاصلوم بیا جګړې نشته او که عالم لورل نو دغه شان د فیصله به وکیل رسول الله چې کړي رسول الله علیه وسلم. بهر حال دوی چې کله راووتل نو دې منافق مسلمان ویل بل چاله کر ازو ورزو عمر رضی الله تعالی عنہ له. دا مطلب دا چې عمر رضی الله تعالی عنہ د يهوديانو په خلاف باندې ډیر سخت فیصله کوي. نو لہذا هغه زما مرګ استیاو کی هغه سید راځي چې ورشو ګوره يهوديان دومره پوهیدو چې د اسلام حق مذهب دی او حق دین دی نه حق فیصله نه کوي. او وزم چې تاسو بار دنیا ته ورشي نو ټیک نه چې مسلمانان نه دي خدا يهود او نصارا او امریکایي او برتانیان او روسیان او جاپانیان هغه اصول چې کوم دي نو ډیر د اصول مطابق ژوند تیری د اصول مطابق بس اصول نه کراس کوي. او افسوس می داره چې کلمې نه د ویلي تباہ او برباد دي. نور ظاهري اصول هغه بالکل نه کندم کوي. بین ته خلق ولاړ دي په قطار کې ولاړ دي باچام ولاړ دي ګدام ولاړ دي
وزیر هم ولاړ دی یو عام د ګاړی مزدور هم ولاړ دی دا نشته چې نه باچا لپاره ایسې لګېدلی او غریب سړی دی چې کم دی نو هغه په غرمو باندې ولاړ دا خبره پکې نشته دې ته د عدل او د انصاف هغه دعوه ویلی کېږي خو موږ هسې د خولې وایو او هغه عملي کوي نو به هر حال ورلل عمر رضی الله تعالی عنه له دوی فیصله واوروله چې رشي دغسې فیصله وشوه نو دم چالاکي کوله عمر رضی الله تعالی عنه ته پوښتنه وکړه يهودي ورته ویل چې موږ رسول الله له ورغلي او رسول الله دا فیصله اوټ کړله فاینل کړې ده کوټ ډیګري مال رسول الله را کړله ول څه فیصله وې زما په حق کې کړل زه په حق یم خان نبی له سلام ویل ګورګه زه فیصله کوم دا عمر ته نه ور ته نه وته تورې راويسته او دا منافق نه به سر وه ویل چې رسول الله د فیصله د پاسه د عمر فیصله دار چې څوک نه مني دا او کداغه شانته اوس په دې عالمي دنیا کې د یو غل نه لاس وهل شو یو زناکار سنگسار کړل شو یو قاتل اوجل شو په قصاصا او دغه شانته یو دوکي والا سزا ورکړل شو په دې بازار کې تور مخیز په خر د پاسه وګرځول شو په غون پاکستان کې به چاپلار بیا حدود کراس نکي ونن سبا چې جرم څوک وکي خان په ولاړی ملک په ولاړی تحصیلدار په ولاړی سچو په ولاړی قوم په ولاړی مړه خو چې څومره ادارې دي هغه ټولې په ولاړی او مرګستیا یې کوي سپورټ یې کوي دا بټ ټلیفونونه جوړي بس دا چې مجرم ونیول شي وزې ته ورسول شي بیا زمونږ نظام الله دې موږ ماف کړي موږ به الله له جواب ورکو خالد غازی وسم په جیل کې د پات کړو کې دي څه چې لیکل د رسول الله ګستاخ نه سر په تومانچه باندې وشو عدالت کې دننه وسم دا هغه په باره کې فیصله نه ورول کېږي چې دا په حق دی او په نه حق دی بهر حال چې کله تی سر واه واقعا نبی علیہ السلام تر ورسېدا پیغمبر علیہ السلام ورته نوم کې خو فاروق فرق کون کې په مابین د حق او د باطل کې ولې سم فیصله وکړه بس په قلاره کو دمه کو نو فاروق د لقب دی او دغه چې کوم دی دا دیر لسکالو په عمر کې دا د نبی علیہ السلام نو ورسته پیدا شوه د نبی علیہ السلام نه د کشرو 3 کاله عمر چې کله د پورا شو نو د مسلمان شو او د مسلمانې دلو مشاور واقعیا ده وزیر اعمال کې شیخ صاحب ذکر رحمت الله علیه کل د تفصیلی چې ورس کافرانو میټینګ وکړو چې د دې پیغمبر نه ممسوک د مکه څوک پم اخلاص کی نو دوی چې زبې نن سر راوړم بیغمه شي بس زب سي زما او د پهلوان سره چونګي په دغه شپه د دوشنبه شپه پیغمبر علیہ السلام د بیگانه دعا کړې و اللهم اعز الاسلام باحد العمرين یا الله په عمرو ابن هشام او عمر ابن الخطاب دا دواړه ډېر غټ پهلوانان دي دا یو ابو جهل او دا بل عمر دا دواړه ډېر سرکرده کافرانو دوی خبره زیدار دوی توره چلیدار دوی زورو دوی پس قومونه ولاړو ویل الله په دې دواړو کې یو مسلمان کې اسلام په عزتمن کې دنه مخ کې یو کم څلوي کسان مسلمان شوي دي پټ منځونه کوي پټي روزي نيسي کار چاته خبره نشي کوله مز نشي کوله په خپل کلمه په زور نشي ویله پټ پټ ګرځي د تور واغستویل زبې سر راوړم بهرحال نعیم ابن مسعود دا سره یو کس میلاو شو په لار کې ویل عمر نن دسترګ سری دی ډېر غصه چارته روانه ویل زما رسول الله صلی الله علیه وسلم سر راوړم صلی الله علیه وسلم هغه ورته ویل چې ډېر په سپکه اراده باندې روانه ډېر غلط قصد کړل ډېر بد اراده لري ظالمه نو دا ورته ویل ولی تم په دغه رانځخته شوی تم کڅره دغه پیغمبر ملګری شوی هغه ورته ویل زما خبره پریدا وکور ته ورشه خور او خې دی وګوره د تر زوی دی وګوره نو دا ویل ولی زما او خندغه شوی د مسلمان شوی او خور دی مسلمان شوی د پاتوی منو میو نو ډیر هغه د خور دروازه وهله هغه چې دروازه کولا وکړه په جلته کې د هغه نه د قران د سورې توها د پاڼه بار پاتې شو خباب رضی الله تعالی عنہ ورته قران خود هغه و تختید د کمره کې پټ شه د کټ لاندې یا وغیرہ یو ګوټ کې پټ شو او خور او خدای ته مخامخ شو د اوخ گریوانونه وهله او چپیړه او بد حالي شروع کو د خور د خلاص او چې ولې څه ګناه کړل نو ډیر اولګي د خور له چپیړه ورکړه د خور دا وګي ولګي د مخې په یې نشي نه روانه شوې هغه د خور وا وی عمر من بالکل رسول الله ایمان راوړی دی او چې څه کې لاس دی آزاد دی منګه د خپل خبرې نه ناوړو عمر ته نه هو باندې د خور دا خبري اثر وشو
دا غینو اثر په وشو اسلام دا د یونو په قربانۍ کې راغل دی اسلام دا د یونو په سیلابونو کې د نن راغل دی نن په افغانستان کې اسلامي نظام دی خدا اس افغانستان په شګه باندې او په خاور کې د مجاهدین پرته ده نو ذکر نه هغه الحمدلله اسلامي نظام راغی په هر حال دا راولګید او خور ته ویل چې هغه پاڼه را راکه تاسو څه شی وایي هغه ویل دي ته تلاس نشي لګولې ته طاهر نه پاک نه بیلمازه تا او داس وکي غسل وکي علي به تلاس لګي خباب رضی الله تعالی عنہ د دنه را منډې کړې پوه شي چې سړی مسلمانېږي ویل عمر بیګا رسول الله ستاسو په باره کې دعا کړل او د ابو جهل الله ستاسو په حق کې قبول کړل دای د ځان سره روان کو او مسجد نبوي ته دی دغه د نبی له سلام خواته حرم شریف ته ورساو داري ارقم ته پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام ناس دي کله چې بهر ولید چې عمر را روان دي نو صحابه کرام ورته دروازه نه کوله وهله بلکې حمزه رضی الله تعالی عنہ تور وخا ویل ک عمر نن د رسول الله په بیزتۍ پس راغلی زبې برابر کړ زمانه روغ نشیتله خباب رضی الله تعالی عنہ आवाज وکړ ویل حمزه په قلاره ش عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله د قتل په اراده نه راغله اسلام قبل شرافت د اسلام غواړي صحابه ټول خوشاله شو هغه پیغمبر چې دی په قتل به سره روانو نبی له سلام د خوشالۍ نه د مخ په کېدو ورمن کې مخله ورغه او عمر رضی الله تعالی عنہ راغی ول ماته کلمه وایا دا واقعیا د نبی له سلام په قتل پسې تلل د اسلام سبب وګرځي د اسلام سبب وګرځي نو د درې شو کال عمر یو چې مسلمان شو او چې مسلمان شي څلوېختم مسلمان دی چې لا څلوېخ کسان چې کوم دی پوره شو دی پیغمبر علیه السلام ته د الله رسول مون په حق او په نه حق یو نبی علیه السلام ویل خو په حق یو نو بیا راپټ منځونه څه لګاو چې په ګوټونو کې ناس راځي مړه تورې واغستا او د خانه کعبه سیهن تلاړو او اعلان وکړو ویل چې څوک مې پیژنې نو مې پیژنې او که مې نه پیژنې نو زه عمر د خطاب زویم نن ما کلمه ویل د زه مسلمان شوم چې بچا کی جرأت نو را پاره چې یو مخه د راشد پر رسول الله گزار وکي یا د را پاتې چې وسی سر زره تن نه جدا کړ او په زور باندې اذان وکړه منشر وکړو په زور کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله هغه یو کم څلوي صحابه ډیر زیات خوشاله چې جوړي نعره تکبیر الله اکبر او د نعره تکبیر چې جوړي شوې او د خانه کعبه په سین کې په زور کلمه ویل شو شهادتین ویل شو عمر ته مسلمان شو بیا د اسلام د لپاره ډیر لوی کارنامې کړې لوی کارنامې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه د وفات نه پس بیا د خلیفہ شو او دا په ژوند باندې د نبی له سلام د ژوند د خبره صحابه ولیدلی و چې د عمر او د ابو بکر نه علاوه د نبی له سلام په سب کې شاملو چې خبرې نشو کوله یو صحابي فرمایي وای چې موږ په جمعه ترالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تشریف فرماو محراب کې بناسو شاده بوت ابو بکر او عمر مخامخ ناسو ويتبسمان الیه ويتبسم الیهما رسول الله به دوی ته خندل او دوی به رسول الله ته خندل تبسم به اختیار او نور ټول جمعه بډک ناسو کته سرونه به نیولې خبرې بچانه کولې د ادب د وجنه او دوی دواړه چونکی مقام اعلی د پیغمبر علی السلام وزیرانو نبی علی السلام وې زما دو وزیران دي په اسمانونو کې یو جبرئیل دی او بل اسرافیل دی دوه وزیران او ملګری مشیران دي یو ابو بکر دی او بل عمر رضی الله تعالی عنہ دی او د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وې پختدو تاسو اقتدا وکي به ابو بکر او عمر د ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنہ اقتدا وکي د دوی تابعداري وکي د دوی په سنت ورپسې شي نو په دې کې اشاره و دي چې چیرې دا دواړه د رسول الله نه پس یکي بادګری خلیفګان جوړي او بیا د سیوم شو مقام ډیر اعلی دی د اسلام د لپاره چې کوم قرباني کړې دي اقابل دین دي د پولیسو د فوجیانو د څومره ادارې د سیډي او د موجوده چې څومره زمونږه انتظامی ادارې دي دا ټول د عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت نه خوا شروع شوی چې کله خلیفہ شو نو بیا د دومره احتیاط شروع وکړ دا غینه مخکې احتیاط زیاتو خو د خلیفہ والی نه ورسته دومره احتیاط شروع وکړ چې ډېر زیات یو ورځ د شام نه یا د بحرین نه د مشکو دغه راله بوتل رالی دیګونه راله مشک او عنبر پکې نو د اعلان وکړ چې لکه دا مشک به څوک وتلی چیرې پیمانه وشي
د بیبي عاتکه رضی الله تعالی عنها هغه ویل امیر المؤمنین زبه وتلم ویل نه ته نه تلی بل څوک عام کس به وتلی ویل ولې که زه وتلم څه چل به وشي ویل سینه چې ته تلی او په دې تللو کې ستا په لاس باندې تیل پوري شي مشک پوري شي او هغه ته په خپل ځان باندې راکاږي نو د قوم مال به هغه د عمر رضی د بیبي په بدن باندې استعمال شي علم کې بده کې څه ګناه نشته بده کې څه ګناه نشته یو سره دغه کولر نه ګلاس ډکیا او معمولی وبله د پلاسو توي شو په خپل بدن څه مسله خو نه او دومره احتیاط وچره د قوم مال زما مال ترانه شي نن موږ سوا اول زو بیا موږ ټول په کوندو څومره بجلی استعمالوي دا کوندې د درګه قسم د کلو شیډینګ راشي شپه ورځ به بجلی مستقله او کوندې د درګه ځای قانوني بجلی میټر ولګاوه دا مونږ چې دلته ناس یو دا غټي غټي ګریم چې پرې خېدې به د دې ماپي او دا پنځه وخته مونږ چې کو او دا پنځه وخته تبلیغ کو او جهاد کو ډېر غټي غټي کلمې وایو او چې د جیب نه تصویر او بازو نه پرتګال او دې دومره دغه خلک چې کوم ورانه کو توبه وباسي بس دا چې په منبر ناسیما او زه څومره پر دې مال وهم او دا ته چې راته پزمکه ناسې ته څومره ظلم کې نو دومره هغه د امریکا او د برتانیې غنه کوي ها قانون ته ځان سیده کوي او موږ قانون له لارې ګورو څو له ګورو لارې له ګورو نو په هر حال عمر رضی الله تعالی عنہ دا نه کړ دومره د عدل نظام قائم کړي چې ورځ د کور او د مسجد خانه کعبه په صحن کې په خوا کې نو د کور خوا سره د خانه کعبه مونږ د پښتو کې دغه وایو د میزاب ورته الته وایو د شیشه وایو د وبشي بار ته وباسي د کوټې نه وګیا دا ناوه لګېدلې وه او دا ناوه عباس رضی الله تعالی عنہ لګولې وه د پیغمبر اسلام تر لګولې وه د نبی اسلام په ژوند لګولې وه خدا ناوه داسې وه چې د دې اوبه به لارې ته راوړې دي منګزار به چې راتلل او باران به نو هغوی ته به تکلیف و نو چې کله د امیر المؤمنین شو خلیفه شو چارج سنبال کو شپږ دیرش گورنران د جوړ کړي په مختلفو علاقو باندې مشران کړي په مکه په مدینه په کوفه په بصره په دمشق په یمن په شام په مختلفو علاقو باندې ځان گورنرانو نو چې کله هغه ناوه درې کړه ویل خلکو ته تکلیف ده چونکې د خو امیرو عباس رضی الله تعالی عنہ راغی او د مکه مکرمه چې کوم گورنر هغه ته درخواست وکړه چټي وکړه په دې رپورټ وکړه او چې وګته په امیر المؤمنین پر چکټ شوی ده هغه مدعو دی په هغه څو ورن غریب تاری د امیر المؤمنین دی حاضر شي مجسټریټ او عدالت ته دی راشي هغه چټي واستوله نن سبا بادشاہان چې کله عدالت ته راځي څه حالي زمنګ وزیر اعظم زمنګ وزیر اعلیګان او ټول غلو یو پکې سوچا نشته خو چې حکومت ختم شي نو بیا په جیلونو سره په مخه به پرچې کټ کېږي ورنګ ابتدادي او نسه بوزه او را بوزه او چې یو عدالت ته پېښ کېږي هغه ټوله ذله بندي او په زرګونو خلک ته وړاندې روسته رواني څه شي جوړل د غولو یو لیور روان دي عدالت ته پېښ کېږي غریب سړی به پات کړو کې تړلای او سپ په بختربن گاڑی کې رواني دغه مغلل دانو راغلی ټول بس ابي زګر مولوی صاحب الله وبخي هغه دلته چې دلنه وي دغه دلای اوس موږ څه وکړو دا باندې ار سړی چې کوم دی هغه د اسلام نه لري وته الله دې وبخي قیمتي خبرې ویل بازار چوک په سر کې ودرېږي आवाज وکا چې قاری صاحب نو قاری صاحب به وګوري اجي صاحب به وګوري خان لا به وګوري زید عمر بکر ویل आवाज وکا چې ادلا ویل سره شاده وګوري چې لو ار سړی دلا شوی دی هر سړی بیکاره شوی دی د اسلام نوم دی تش په خپل باندې سویډن والا اوس دوباره بیا د قرآن به حرمتي کړل څو هغوی ته څه تکلیف میلاو شو اقوام متحده کې چې کوم خلک نمایندګي کوي نو هغه دا نه شي ویلی چې زه مسلمانانو نماینده یم ځکه چې هغه د هغو نه زیات دی هغه به پوهېږي چېرې دا خلک د څه دی بهرحال خبره داسې ده چېرې امیر المؤمنین بسې چټۍ لاړه امیر المؤمنین راغی اوس قاضي ناست دی کم قاضي کم گورنر چې د مشر کړی دی لکه اوس دلال قلعه قاضي دی او شهباز شریف چې کوم دی وزیر اعظم دی او دلال قلعه هغه چټۍ وږي چې هلکه ته راشه لال قلعه ته حاضر شه د ما مخې ته رابشي دا غوړ میدانې ورته په خپل ځم دی رابشي هاي کورټ او سپریم کورټ له نزي حالت کې ځان د دومره دلایل ګوري چې ناظریږي نو لال قلعه ته بل کمن راشي امیر المؤمنین راغی
قطار ولاړ دی وګ در سره په نمبر را روان دي دیم په نمبر کې الته ودرې دا نه چې امیر المؤمنین دی جدا راشي او ناغه ته خیر د پکې لګېدلې سیب دې د لپاره د ځان د کمرای نو په هر حال په دې قطار کې چې دی ولاړ نو لاس او په دې سره په سم رپیږي ګډ وډ دی چې عدالت کې قاضي ته پېښ کېږي هم سبا کېږي اوس د سينو چې دا سسپند کوي درې کوي د په ماپ سي چټي کړل زما هته کې کړل بهر حال د نمبر را روان دي چې کله د قاضي مخې ته را ورسېدو نو خبرې کولې د چا څه خبرې شروع کړې قاضي په आवाज وکړ مومنین خاموش ودرېګا نور خلک به خبرې نه کوي او ته خبرې کوي غل بس خاموش دې ته وایي مشري الله دې موږ ته دغه شان د مشران نصیب کړي بهرحال چې کله ودراو ولدا عباس رضی الله تعالی عنہ په تا رپورټ کړل تا دغه شانتا ناو درې کړل ولې لري کړل دلیل وایا دا ورته چې رجدا خو من گزارو دا روان کو په هغه د وګه چپی راتلې داری بوته کې دې کپلې به خرابولې مر دی وجه مصلحتن دا نه وګي درا کړل نو هغه عباس رته نو ته چې را دغه په دې نه طریقې کړل ته څه وې هغه ورته چې دې خپوي کې رسول الله خپوي دو ویل څنګه ویل دا چې مال غولن رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو یې خولي واغو ته ولاړو زما ورارو او چې بیا رسول الله د دنیا نه لاړ زه به چې جمعه تر اتلم نو ما به دغه نوګي د کاته غلیات په تازه کاو چې دا رسول الله لګول نو کا دار خلکو ته کولې نو رسول الله په نه پویدو پکارو چې رسول الله لري کړی وي صلی الله علیه وسلم او چې نبی له سلام نه لري کړی دب کې څه کار دی چې لري کړی دا نه خو پويږي بیا بل دلیل عمر رضی الله تعالی عنہ نه دی ویلې مقابله نه کړي بس ویل یا راځه معافي غواړم ما غلطه کړې ده او د قاضي د مخې راولګي د عباس ته ویل راځه ورغه په څلور بول شو سره کو نه کیناسو او زما وګوته وخې جناور واخله او بیرته نه وګي چوته ولګولا او د خپل رسول الله یاد تازه کوما او دومره زیات قاضي خوشاله کو هغه ته ویل چې زما د کم کور چي دي در دی وجنه ما دا نه وګي درې کړل زما دا کور د حرم شریف شدا خان کعبه ته وقف شو دې ته وای دا عدل او دا انصاف عدل او انصاف مشهور واقعیت تاسو هر سړي بیا ورېدل دا چیرې پکور کې د خپل بیبي سره ناشته مخه ور ولید په یو غره کې ور بلیږي خزه ته ویل چې څو قافله ده او یا بچانا وخت شوه ده یا چا د څه تکلیف ده هر حالت چي دي نو بس منډې کړې ځانې ورساو پخپلا کني خلک اوس ډیر زیاتو ما تخت زمون خدل ته سیب حکم وږي نو هغه بده چې چوړې کې بن ناس چې هغه ته مچ او ماشم نشي ورته او فخرونو کې ومنډي کانسټیبلری چې څومره خلک دي هغه به وای پردې بچي به چارته شهید کیږي او پردې بچي به چارته شپورز باندې وای اسلامي لزان سمرګره کدای غلامو اسلام وای چې مونږ ورسېدو یو بډای زنانه ناستره جونګړه ده او ماشومان چې کوم دی ژاړي چغي وای او هغه یو کټوي باندې کړل یو ډېچکې باندې ده او تاسو ته وای چې را مور ولي خیر خدای چې چل دی دا واړه ولي ژاړي یره بچیا ویل خبرې مکوا خدای عمر ته نه هونه بزر قیامت په ورسته پوسکو زما بلاسو دا هغه بغاړی هغه ویل عمر ستانه څه خبر ده په دې خوشي ځنګل کې ناشته عمر ته څه پته ده دا واړه ولي ژاړي ویل دا واړه څه ژاړي چې دا وږي شوی دي ویل په دې ډسکی کې څه باندې کړلی ویل په دې کې ماسي زاړه اډو کې ارتیل دي خټکیږي دوی په غلوبه نو دا ماشوم چې وږي شي وژاړي بیا ول سترګې پټ کې جوړ شي چې دا ود شي په آرام بشي نو بس نشته امیر المؤمنین پسترو کې وو کې را دي رحمان دکړي کور تراغه څه کجوري څه وړو او څه راشد او نبی زوهرا څه زړې کپڑے دای راواغسته یو ګوټه نګتی جوړ کو یو بیٹی دي جوړ کړه اسلم وای کې ناشته وای ما وی چې کماته راچوتای منګ بده سی وګ بیا نو بس وای زور ته چې ماته راچوت هغه وای چې نه ولا تزر وازره وزر اخرى د قیامت پر ورځ باندې به یو سره د بل بار نشي چوتاوله یوم یفر المرء من اخیه بس بهرال دلایل چې په خبره وبديږي او دومره د چې علمات را پښه کده زمواري زماده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لدې تاسو په زمانہ کې شابه هل تبوانو د شي او روان شو چې ویرساو بس په خپل کېناس د کرامات کړو لرګي ولګول ورو تبل کو او کټوي به کې خو دا او هغه کم کجوري یا کم سامان راشن چې وړه هغه باندې کو او پخلې زر تیار کو دا اسلم وای رضی الله تعالی عنہ وای دومره د دغه ټګیروا ته د عمر ته نو دوړو پلنې غټي او زبردست ګيري وي چې دسي بروانو نشانه به ګير ښکارې ده وای ما دا تور لګي ول چې په دې ګيرو کې لاندې راووتل
بهر حال ور بلکو او زنانه له خوراک ورکو او ماشومان هم خوراک ورکو زنانه باندې خوراک ورکو کپڑے بستر وغیرہ چې څو لوړي دا غي حق وظیفه هغه تواله کو بیا یو ساعت تکین است چې کله کیناسو اصلا مرتوی چې امیر المؤمنین زې چې زوکنه ویلنه لګورېګا دا واړه ما په جړه باندې لیدلیو زما زله غواړي چې دا وخاندنو علی بز زما نو ماشومان چې کله خوراکو کې بیا لوبي شروع کی ټوکی ټکالي لوبي شروع کړي بس ډیر روانې ده هغه زنانه ډیره خوشاله شو وسم شته مختلف خدمت ولا مرګري د زکات په پیړ کې مختلفې ادارې دي هغه د خلکو خدمتونه کوي نو دا هغه یاد تازه کوي ته بچیا الله تعالی د امیر المؤمنین د عمر رضی الله تعالی عنہ په کرسی باندې تاکي نه دغه کرسی مناسب سړی دی دغه چې ته کارونه کې هغه ورته مور چې کله ته عمر کرسی لراشي ان شاء الله د عمر په کرسی به ما بیا مو زه یا ناس مالته بهر حال لوی قربانی دي لوی قربانی دومره لوی شان دي رسول الله مبارک فرمایي چې په کوم ورځ باندې عمر رضی الله تعالی عنہ غصه په دغه ورځ الله غصه څومره شان دي چې په کوم ورځ عمر رضی الله تعالی عنہ غصه نه کی نو په دغه ورځ باندې الله غصه عائشہ رضی الله تعالی عنها او رسول الله زما سره خوا کې وو او زما پورانه باندې سره وای په دې کې اچانک شور شو چې شور شو وای چې موږ پاسې دوباره موګاته د مسجد نبوي په صحن کې حبشو لوبې کولې تر اندازې کولې غشي وشته یو واقعیا دادا او بل دادا چې راي وزنانه و انصاریا هغه غړېده لوبې ویلې او ماشومان تیر چاپیره تاویدو شور جوړ کړه او خنداګانې کولې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ولد نو په دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ روانو هغه زنانه تم بلوغ ورزو د پاسه په دې کېناستو خاموش واړه وتفتیده عمر ته نه چې رسول الله کله ولید ویلیر عمر د انسانانو په شیطان او د شیطانانو شیطان دواړه ستانه یریږي دواړه نه یریږي دا ماشومان شیطان راچوت کړي او دا خزه راچوت کړي او دا د گمراهۍ کار شروع کړي او چې ته ولد نو کې ناستنو دا شیطان تلان چې شیطان لاړ شو دوی سم دم پاتې شو بلکې یو حدیث کې راځي چې شیطان په کوم لار باندې روان او په دغه لار عمر ته نه ورغی نو شیطان هغه لار پریدي د عمر ته نه دومره یریږي لوی مقام الله تعالی ورکړي چې ورځ په لار باندې روانو چې وی کتل وړو لوبې کولې بس منډې کړې و تختیده صرف حسنین پاتې شو حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د رسول الله وصی چې کله پاتې شو وړو ته ویلولې خیر خدای چې چل وشو لکه دلته چرته یو قارجن قاری یا استاد پلا رضی شاګردان شته تاسو نشي جره استاد راغی ویلولې امیر المؤمنین را روان دي عمر را روان دي نو حسنین وته ودرېدو وې زه تاسو به تیریږئ دا تاسو د پاره امیر المؤمنین دی دا خود رسول الله غلام را روان دي زمونږ د بابا غلام را روان دي عمر ته نو چې کله دا خبره واوري د بجړا شو راغه حسنین دواړه ونیول او د پلار کور له بوتله علي رضی الله تعالی عنہ فاطمه رضی الله تعالی عنها یې ورته وړه زاو راويست هغه ویری د چیرې ماشومان څنګه ته کړل چې عمر ته نو غوسه شوه دی بیا به چل شوی نو علي رضی الله تعالی عنہ چې تاسو د امیر المؤمنین خیر خوده واړه دي څنګه راوسته ویل دوی نن ماته په ډک بازار کې د خلکو د مخې رسول الله غلام ویلې ده نو ویل ولې څه بده خبره خو نه کړې ته رسول الله غلام نه وي نه ویل د دې لپاره مینه دی راوستي دا مې د دې لپاره راوسته ور شو پانه راو باسا هغه پانه باندې لیکل وکا او دسی ولې کې چې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله غلام دی او بیا بو ته حسنین د سخت وکي خپل ګوتی بوته ولګي او زه دا وصیت کوم چې کله زمړ شوم په قبر کې ماګدی نو دا پانه به زما سر ته کېدی او چې کله مال فرشتي راشي ته پوس رانه کوي چې ته څوک نو زه به ورته وایم چې زه رسول الله غلام او که دلیل رانه غوښتنه زه به ورته وایم چې ماته رسول الله وسور دغه غلام ویل د رسول الله غلام ویل بهر حال وګدو واقعیات دی او لوی د خلافت چې څومره کارنامې د کړې دي نو هغه د سړي چر لوی کتابونه پیلېږي دي تاریخ الخلفاء دا په دې باندې تاریخ ابن هشام سیرت مصطفی په ټولو تاریخي کتابونو کې داشته وی ګورو په یوه جمعې په بیان باندې دینه اسم نه کېږي دا مشتونو منای خرواري چې کله وفات کېده د وفات نمخ کې د شهادت غټ ارمانو پیغمبر اسلام چې د وحود غر ته خود نو د وحود غر وته د خوشالۍ نه په لړزېدو شو پر پیدو شو نبی اسلام وحود په قلار شه پتا یو نبی دی یو د صدیق دی او پتا باندې شهدا دي نو په دې کې اشاره و دې چې دا به شهید کېږي عمرو ابن میمون رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په مانځ باندې د سحر ولاړو عمر ته نه به امامت کا او دغه خلیفہ به امام مو
دا وخت خلیفہ به امام مو نو وای د به د کار کاو چې په یو سب به وګرځي تو اخره پورې نو صفونه به برابر کړ تر دې چې په سب کې به معمولی کجی وا نو دی به تکبیر به مقیم نه شروع کا و چې صفونه برابر شو د تکبیر تحریمه وایا نو عمر تنهو به د سر مز ډیر وګت کا سوره نحل او سوره یوسف پرو د سورتونه به کوي چې خلق په جمعه تراشو په جمع کې شامل شي نو بهرحال د چې کله تلاوت شروع کو ابو لؤلؤ فیروز دا یو ظالم مجوسی غلام د مغیره بن شعبه دا ولید بن مغیره هغه له پیسې ورکړې وي او دا انګرو نو د خپل تور په زهر سره تیر کړی و د په دې سفونو کې مخ کې راغی نو څه په دې کېټه باندې ورومنډله په مانځ کې ووه او د بیان تلاوت جاری ساته او بیا چې کله وای دا ظالم روان شو انس رضی الله تعالی عنہ وای دا سوره د سیواله په دې سفونو کې چانه شنی وي دیار له صحابه شاته منځګزار وای وو کسان دا غنه شهیدان شو په ټیم باندې بهرحال یو صحابي په هغه باندې دا شړې دا بوجي نه دا ورته سودای دا څادر په ورورتا جوس پاږي کې ته راونیو چې راوینیو هغه پوه چې زه وس نه بچ کېږم او قبضه کړم نو بس خپل تور راوغست او ځان کې ورومنډله خپل خود کې شو خپل لار مردار شو عمر تنهو په دغه سخت کې مونږ چې ماشه و چې نو به د چلا مو چې راځي چلو شو زموږ دغه مونږی او کښاله چوک په خو هم د ځنې مشران د سجتاب شو هغه ته وګوري چې راځي چلو شو کال بچا د پکی بٹن ولګول موږ مانځه غلې وګورو چې هغه پکی خپل ګزراډ ولګول موږ دغه مونږی عمر تنهو بیان په مانځه ولاړ نه روانه ده عبدالرحمن ابن عوف تنهو رامخ کې کا ولته امامت لکه هغه ته اشاره وکړه هغه رامخ کې شو هغه زر لن منځوګه چې عمر تنهو د تکلیف ته چې صرف فرض پوره شي منځ د دینه غني مسلې علما او باسي کو ټیم نه چې مونږه بیان کو بهرحال هغه منځوګه چې سلام وګرځاو نو عمر تنهو لکه ز چاوالم ویل یو مجوسی غلام والے ویل دا شکر دی چې مسلمان نه موهله چې زما قاتله هغه چې کوم دی یو ظالم دی او مجوسی دی بهرحال بیا کور ته ویوړی شو شیرې ول ورکړه هغه هم د په زخمونو راووته بیا ول شودو ورکړو هغه هم د په زخمونو په خېټه ښکته راووته نو صحابه دا فیصله وکړه چې عمر تنهو د پاتې نه دی بس دا شهید کیږي دغه وخت علاج دا چې کلمې مطلب هغه بدن دغه شوی دی دا کندم شوی دی نو بیا عمر تنهو خپل بچی ته وصیت وکړ چې بچی ابن عمر ته زما قرضونه شمار کړه په ما څومره قرض دی چې 83 یا 86000 روپۍ د هغه وخت په قرض ول دا خپل مالکانو ته حواله کې او بیا ابن عمر ته ویل شه عائشه تنها ته وایا چې عمر تنهو وای چې ماته اجازت کې نو چې رسول الله په کمره کې مال قبر وکنستل شي او که اجازت نه کړو بیا به په جنت البقیع کې په عام مبارک خاخ شم هغه ورته ویل چې دا ځای خو ما ځان له ساتلو ځان د می ساتلو او چې امیر المؤمنین هغه دې متمنی دی نو لہذا بس ما هغه ته پرې خله داغه شو چې او دې ته ویل دا ډیر زیات خوشاله شو چې شکر دې الله د رسول او د ابوبکر صدیق په څنګه او بغیر کې ما ته قبر میلاو شو بیا یې وصیت وکړو چې ځکه له وفات شم نو کېدې چې په ژوندینی هغه زما د امیر المؤمنین توپ د وجنه او د خلیفہ والی د وجنه او د حکمرانی د وجنه مجبور شوی او یریږي چې اسنه امیر المؤمنین خفه نشي نو چې زمړ شوم او زما جنازه تیار شو زما قبرم تیاراو نو د مرګ نه پس بیا دا غي اجازه وغواړي نو چې کله هغه څه تیار شو بیا اجازه وغوښتل د اجازه وکړو او دا په وشتم ذوالحجه د نن 15 ورځې مخکې دغه ظالم په تور وهلو دا 2-3 ورځې بیا په کور کې په بیماری کې تیر کړي او په پرونی ورځ باندې هغه بیا وفات شو د بن کړی شو لوی مناقب دي ان شاء الله دا غو تاریخ موږ دا پیغام راکړي چې موږ به عدل او انصاف هم کو موږ به کوم د په حدود الله کې کمیم نه کو او چې کوم کمه ده هغه موږ تاسو توبه وباسو الله دې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا نستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الهنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تمام صحابه کرام الله تم ترازي استانم راضي رب عظیم مرتبه ور لور کی درجات بلند کی الله تعالی د هغه تاریخ زمونږ د لپاره اسوه حسنه ده الله تعالی زمونږ د لپاره د هغه پیغامات د غیر ارشادات د هغه کارنامې د هغه عادتونه د هغه خصلتونه الله تعالی په دنیا کې نقش قدم او الله تعالی د ژوند تیرولو د لپاره بهترینه طریقه وګرځولې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشادات مونږ ته الله تعالی ځان مزین او خیسته او خودلې کې د حاضرونو پزلونو څومره حاجات شرعیه یو مرګره د روزګاری نشته وای چې کم
کوم یو کاروبار ته لاس لګون بس ناکام کېږم دغه مرګري ته ټول مسلمانانو ته دعا وکړي الله تعالی په مقدس مکه څومره مسلمانان مزدورکار خلک دي بیوسه خلک دي الله تعالی خپل دغه مختلف لازماتونو خواریان کوي خلو باسي هر چا حلال روزي ورکړي چې د چا شته الله تعالی خیر او برکات ول په ورځول کې الله تعالی موږ ټول د حرامونو بچ کې الله تعالی ټول مسلمانان متفق او متحد کې څومره کافر چې د قران یا د پیغمبر علی السلام یا زموږ د شریعت د شاعرو الله تعالی ګستاخی کوي داغي به حرمتي کوي داغي سره بے ادبی کوي الله تعالی هغه د هدایت قابل نه دی الله تعالی د مخ د دنیا نه اورکی په ژوندینه ته الله ستر سپی جوړ کوي چې په یو بل چکونه لګي مسلمانان دا غوي د غریب نه محبوس کې په موږ د خیر او د رحمت یخ باران راوره د سیلابونو نه د زلزلو نه د قبصالونو د هر قسم څخه بر عذابونو الله تعالی موږ محفوظ کې تمام مردگان علیه رحمت کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.